بسم الله الرحمن الرحیم. دې ماته وایي مفتي صاحب ماته وایي تا ماته وایي چې جمعیت نه ما وکړوي صاحب چې دی تا وایستلو وکړوي صاحب جمعیت کې داخل نه مال څنګه وایستو د الله باندې د عمر المال لیکل الله کوي سب درسي به دغه د جمعیتیان نو او زما د عقیدې مشران نو زما صدر باقیدی خبر تا ما ستاسو اختلاف د عقیدې ده کده تنظیم دی تا جواب رانه کو وای پاتیا کې صحیح طریقه کې هر جگہ هر وخت نو تا ما یې په دې خوشبو عقیده وای د مشرق نه مشرق لري نه شو مفتي صاحب کله مشرق نه د عقیده وساتل شي دغه جواب پدې هم دروغ وي بیا وای و یاره وی کشف د زونیاتونه د زم پیغمبر ویلی وو نو هغه خبر دی لکه بخاری والے کې شیطان له په دغه جواب نه کوي ماته پیغمبر وی په یخه وی دا کشف شو په خیراته وی چې په یخه وی نه پاګه ستاګه مشرق دروژن شو کنه و چې ما مشه دروژن شو ما خدای خبر نه مشکلات القرآن کې دغه ماته ته ویلی وو چې هغه د جسد سره چې دغه نشته تعلق نشته ما تر نه هم نمبر جیل په دې نام کې تا ته ما وی دے وہی د سر د قبر سره کچھ تعلق نہیں ہے وہ کم خلی اس عالم برزخ سے ایک قسم کا تعلق رکھتے ہیں اس کی حقیقت نہیں حقیقت نشته مفتی سے تعلق تا پدی پاس کی تقسیم کوا یو تعلق د تصرف او دارنګ چې مطلق تعلق او دارنګ تعلق مطلق به جنا پدی ته نه پويږي بیا وای روح په اعلی الیین کې ده وې ته دلته روح نه مې اصل کلام راکا اصل کلام د صبر خان صفدر سے بو داغه د مشر کتاب ده په صفحه نمبر 19 کې وکي مفتی سے 18 19 کې پدې کې دی لیکي وای روح چې ده پدې باندې د ټولو مسلمانانو اتفاق ده چې روح په اعلی الیین کې ده پدې د ټولو مسلمانانو سره اتفاق ده په 19 نمبر چې انبیاء چې روح د انبیاء سلام څخه بغیر د عیسی علیه السلام نه علاوه نور د ټولو انبیاء روح چې ده دا په اعلی الیین کې ده دغه عبارت دی شکی دې د ګوره مفتی صاحب قرآن کریم صحیح حدیث اجماع سے یہ بات ثابت ہے اجماع اور قرآن حدیث نہ کہ آسمانوں پر فرشتے اور وہ حضرات انبیاء السلام اور حضرت عیسی السلام جسد انصری کے ساتھ بلکہ تمام دیگر مومنوں کی روح آسمان پر موجود ہے وہ قرآن و حدیث کی جد انبیاء و ارواح عیسی علیہ السلام پر جسد انصری نور انبیاء و ارواح پدے پر توخم تما ته وی ته چې دا قبر د روح ماته ته وی چې دا د استاد مشران نه مله دا کتاب دی تا دا خبره بل اعتراض وکړو چې تاسو وایي چې دا عذاب قبر چې دا دلته نه وي دا په اعلی الیین کې یا چې د پسې جین کې یالته مفتی سے عزت سیما وی روح په اعلی الیین کې د نو د عذاب قبر سره تعلق شو روح چې پسې جین کې شنو الله د عذاب قبر چې د عذاب قبر هغه چاته کیږي چې هغه سي جین ته سي او الله چې روح اعلی الیین ته لاړ شي هغه ته چې د نعمتونو هغه د پاره خو دا د دیوبند دغه کتاب دی چې ماته وی مولانا الیاس تبلیغی دغه باندې تحریر انور شاه کشمیری باندې تقریر دی وی امر چاہے تپوس کھڑے دے وہی مفتی صاحب ارواح اموات قبور میں رہتے ہیں اور ذکر ہے امر چونکہ علماء اہل تحقیق کی اصطلاح سے محض نواقب ہے امر چونکہ وہی مفتی صاحب دا علماء د اصلاحات دا دغه چې دغه نواقب थे مخ کی وہی اس لیے وجہ قبر کے معنی بھی شاید نہ سمجھا اور کچھ تو کیا سمجھے گا ہم پہلے امر کی غلطی نکال لے کہ قبر اس گڑی کا نام نہیں جا جیسے خاکی متون ہے اشرف الجواب کہتا ہوں خدا شما دارنگ علم الکلام کہتا ہوں خدا شما پنسوس ہے تو خدا شما مفتی صاحب ما باندې پیش کوا بیا ما ته وہی زما مشران چې تبلیغ ولا کافر نه دی ولي هغه د جهاد نه منکر وو مولانا الیاس داغو پیغمبر وو نو مفتی صاحب تاسو شو دا کافر نشو رب اجابه انصر الیاس کتابونه به لیکلي پوښوي وی وکیدا وی شیخ طیب وی چیرې وی هغه دغه تا وی هغه سیاست تاسو وی ما مفتی صاحب سیاست ولګه ما جمهوریت ویل ده سنوار پر خطا دي ما شیخ طیب که جمهوریت ویل سیاست ما سیاست او که سیاست ویلې مستاو دا سیاست د انبیاء ده پاغه کې د مریم نواز سره ناستوا پاغه کې چې دا چاته کافر بل د مسلمان و پاغه کې بل دا سیاست او استاد سیاست هغه سیاست کې فرق و نبی علیہ السلام ستاسو مشورې 15 کاله وټونه پیغمبر کړي چې 15 کاله به شریعت کې د اميري دا بغشته په الله قسم مفتی صاحب هر یو موضوع باندې نه بعد مناظره کوته ان شاء الله وای ما ته وای موضوع القرآن ولا ما سره باس نشته ته په فتوا لګې دم دا عقیده ده پاغه باندې جواب وکړه ما بل خبره سره وکړه وای په حیات النبی باندې بل مجلس ولګاو په دې مجلس کې نه خلاصيږي تا د نبوت د روح صفت غنې کنه بحر الکلام ولګي د عبارت لګوي ما دغه زتا ته ما چې هغه وای دا شاعرو مسلک ته او مشه دا شاعر چې دا ټول شوافی وو مفتی صاحب ته په هغه باندې ګور پتو لګا کنه زتا د مخکې مشروع نبی باندې نو دا روح د نبوت صفت څنګه باندې اصلا ونه باندې په دې بعد تاسو جواب رانه معیار دولت ته دوه پر متعین نکړل بیا ما ته ولو هغه رنګ چې ده مرده به علمي څخه دا مله شکلونه غواړي شکل اول شکل ثاني شکل ثالث شکل ربي تاونه به اته اندر دي تحریر حدیث کی وې دي مفتی صاحب الله نه ویلېګا تحریر حدیث کی دادی کنه چې صحیح مسلک دال چې مونږ نه اوري
او ستا مشر چې څوک وایي نوري هغه زندق دی معتزله دی کافر دی او دارنګه څوک جماعت نه خارج دی کنه په تحقیق المتین کې خدای شمه بل دی وایي دا چې دی د معتزله دی دا قرآن نه منکر دی په هغې کې دا الفاظ چې شیطان حای نه وایي چې نوري متحرات حدیث ځان دپاره مه پیش کوه بیا وایي سمع الموتی باره کې پنځ پیران دا وایي سمع الموتی مفتي صاحب چې شپږ ګنټې پوره شي که نه که ته وایې زه ستا سره ستا مرکز ته هم ځم صرف په سمع الموتی هم بس کو په دې ټایم کو سمع الموتی باندې مسله کوو په تا ته زه خبره کوم ستا مشر ما ته ووایې چې سمع الموتی مسله دا نه ده هغه کې ستا مشره ما ته ووایي چې هغې کې موږ تقسیم ما ته ووایې که نه چې عایشه تنها چې د صحابو کوم قول دی نو هغه موږ چې کوم فتوا لګو په سمع عادي لګو په سمع عادي کې نرشه ما د صحابو کې څوک وښیي د اخره پورې نه شو وښیي د قیامته پورې نه شو وښیي پتا نن د قیامت نه مخکې قیامت راغلی تا چې ووایې حیا د بتاو د علوم دیوبند کې دا کوم حدیث چې ته ووایې چې عایشه تنها وایي چې زه به تلمه خو چې کله عمر ته د پنځ زبانه تلم ستا دا مشر څه وایي پتاو د علوم دیوبند کې به دغه حدیث لاندې وکړه د الله بنده د دین سما د ثابتېږي سما سره څه تعلق دی او زه تا ته دا وایم چې دا د دین د رؤیت سره څه تعلق دی ګوره کله نه یو خلک هسې هم حیا کوي د چا به پردی ته پلانې حیا دی دلته مثال په یو سړی ړوند څوک وي نبی صاحب ړوند دپاره پردې حکم کړی که نه دی کړی ړوند دپاره پردې حکم کړی دی حیا دغې نه پاره او که دغه تی رؤیت ثابت دی نو دغه اعتراض نرشه جواب وکړه پوه شوې په دې باندې ما ته وښیه مخکې تا ته خبره پیش کومه ستا مشر ما ته ویلي چې هغه وایي یا رسول الله به طریق اسلام جایزون سرفراز خان صاحب در وایي اگر کوئی شخص یا رسول اللہ کے الفاظ مدد طلب کرنے کے لیے بولتا ہے تب بھی شرک ہے اگر ڈاکے بابا جائز دی دادا ما سر جدی مفتی صاحب کہتے ہیں استعانت بنا داخل سے بدی کی بیرا گیروم میں تو مسائل کے لیے دے وہی هذا ونحو مما يبين ان الذين يدعون الانبياء والصالحين بعد موتهم من القبور من المشركين الذين يدعون غير الله كالذين يدعون الكواكب والذين اتخذوا الملائكه والنبيين اربابا ومثل هذا كثير في القران بيوي ايدعى غير الله لا من الملائكه والانبياء ولا غيرهم فان هذا شرك او ذريعه الى الشرك بخلاف ما يطلب من احدهم بآيات من الدعاء والشفاعه فانه لا الى الشرك اقبل ما شرط ولي ارجع يوري ديوي لا شرك ابدال متصب اغو يا رسول الله چې دی ویل جایز دي طاقت استعانت مراد داخلي کا توسل دی په ژوند دانه وته وی چې مالا وړه دا شرک نه برد بعد مرګ نه بعد وته ول شرک دی بیا ته مسائل کې مفتی سیبو دا ما سره چې دی متى علماء بلد الحرام ده فديك وي ان دعاء غير الله والاستغاثه به لتبريج قربة او كشف غمة شرك اكبر لا يجوز فعله لان الدعاء والاستغاثه عباده وقربة الله وحده بالصرف ولغير شرك اكبر يخرج من الاسلام والعياذ بالله بل ما حكم قول بعض الناس يا محمد يا علي يا جلاني انت شئت اغه مشر لكلي ويا رسول الله جايزي اذا كان يريد دعاء كامرا تواړه واشتهر يوسو اذا كان يريد دعاء هؤلاء والاستغاثه بهم فهو مشرك شركا اكبر د اسلام نه پوزي مفتی دا ما سره چي بل مشره مفتی به دغه مشر دی وای دغه چي دی ما ته خبر ته ما خبر ته وګنګ دی په تمال څه جواب راکې زما کتاب غواړم مصطفی حواله پر ته ما ته وګنی زستاري خبري جواب ها ما مخاطب صحیح خبر لګم ما ته وکې دا ما ته وکې دا ها ما ته وکې مفتی صاحب سره غل وکې دا بول ور کوي ما خبر اورا زما خبر اورا مفتی صاحب هغه یو مشر دی یا رسول الله جایز دی بل راشي دی یو دی وای د مشرق المغرب نه اوري ما په حواله پیش کې دی جواب رانه کې آیا د ځان له چاولو د پر حدیث جوړ کړل او وردا په بعض الروايات ان روح الميت تجو الى بيت ليله الجمعه فتنظروا هل يتصدقون عنها ام لا فهذا صريح في نفي التصدق ومجيء روح الميت وكونها منتظره لتصدق الاحياء عنها واذا ما په حدیثونو کې راغلي د جمعې پښپا روح راضي بر ناسي چې د مان صدقه کوي کنه کوي مفتی سیبو وې د جمعې پښپا روح راشي په برګو ناسي او ګوري چې د مان څوک چاولي په خې کنه بخې دا د مادر پتاوه قاسمه ده دی وې دقه وې وکیدا 10 واچار جمعرات وغیرہ دا ټول لیکلي وي یي طریقہ حضور صلی الله علیه وسلم خلفاء راشدین صحابہ کرام ائمہ مجتہدین فقہا سے کسی بھی ثابت نہیں بلکہ بعد کے اہل بدعت نے اپنے طرف سے جاری کیا وې دا بدعتیان نزانه جوړ کړي دي زب بیا ته پدې کې دعا کوي شو یو روح واپس راځي او استاد مشرنه وکړه د هندوانه عقیده ده وې په جمعې پښپا برګو ناسي یا هاي مفتی ته تلس خبري پدې کې جواب کړي 203 او یا ان شاء الله دا تاسو تحقیق القوی لیکله ان شاء الله په میاش کې کتاب انتظار کوو 200 او 3 او یا اعتراضات می پڑھاګي لیکلي دي جواب راکا دی وې دا د پادیسو کې راځي نر شمات پادیس کې وقایع چې جمعې پښپا روح راځي پوښوي چیلنج تا اے سرپرست خان صاحب در سیب ده دا تاسو ما سره ذخیره جان ده دی وې دا قیده چې دا کم خلک وې د جمعې پښپا خیرات کول او دارنګ پدې کې د 46 صحابه کې لیکلي بیا په 146 کې لیکلي وې دا قطعي حرام دي مفتی صاحب ذخیره الجان سرپرست خان صاحب دا ته وګوره دا د ما سره چې ده د الیاس ګومن کتاب ده دی وې دا د بریلیانو عقیده ده دا د بریلیانو عقیده ده هغه دوی په حدیث کې راغلي دي مفتی صاحب دارنګ دا دلته بریلی سره ستا اختلاف اصولي ده او کپوري ده دا به باندې تنقید ان شاء الله دا ته بیا هم بدی کې داخل ده دا مې ته ولې پہلے تیسرے دن ایک اب تک پر کانا بنانا بیا په جمعرات دا وې دا چې دا د بریلیانو مسلک ته دلته د ما سره چې ده امداد المفتی
امداد الفتاوا ده په دې کوم ته لیکلي چې کوم د جمعې شپه کېږي دا په پسې مونږ نه کې بدعتي دی پوه شوې بدعتي دی دا راکه بتاو عثماني پېښور والے په بتاو عثماني پېښور والا دی وایي دا مکروه ده بدعت دی بدعت او مشر دی وایي د جمعې په شپه باندې مفتی صاحب وایي د جمعې په شپه باندې روح راځي او هغه به انتظار کوي چې د مانه مړي خیرات کوي او که نه کوي هاي مفتی صاحب دارالعلوم دیوبند کې راکه هغې کوم د قاعده قاعده د هندوانو ده او استاد احمد شداد هم وایي کفایت المفتی کې هم لیکلي دي وایي دا قاعده چې صحیح نه ده سب بدعت ہے او د کې لیکلي دي فاتحه کا طریقہ د کې لیکلي مثلا 10 وا 20 وا 30 وا وایي دا ټول بدعت دي او فتاوا مفتی محمود کې هم دي شروع کو مخه تاسو کتاب خبره کوي لکه صبر کتاب دی راشه وګورئ راشه وګورئ تراش دلته راشه تاسو کس دی راشه دلته وګورئ راشه یو قسم راشه هغه ته په دې باندې پټه دی ورته پدې پیښه او دې کتله یاره بس چوپ شه یاره تاسو را وایسل پیسه چوپ شه کنه او دې کتله کم دې پرته د دیو زیاتې ټوله دنیا ګوري کتاب خپل پټ کړي مونږ ته تاسو سره یاره نو هغه دومره شور کوي پرایمري سکول لري نه خلک چرته پروت بسم الله الرحمن الرحیم پنځپریان د تیخ د لپاره لار ګوري خو زملګرو ته هم چلک خام کله وي ټایم ختم دی کله یو شوی د ختم شوی چلک غنټه شته کتاب ور سره د پتون د لاندې پروت ته مونږ ته تاسو سره د وی ګوري وی غنټه نه مولوی صاحب لګیا دی بهرحال نو استاد اصول شرایطو کې لیکل چې کتاب به یو بل ورکو دم لیکلی وکړي اول ځل ټیم مې صاحب وخت ټیم مشورو نو چې دا خبره ما مخاطب کې اسلام معاون د زبن ور کوم جواب ټیم شروع نو خو شروع بسم الله الرحمن الرحیم یول استرنونه بلال مولوی صاحب والا الله گواره تر اوسه پوری د فقاهه اصول تمرانه کوم چې په شرایطو کې لیکل د فقاهه ما ورته لازم المذهب ليس بمذهب ما ورته شپږه ته حواله پاګه پیش لري دلته لازم المذهب هم نو یو عبارت سره بل تړو ما ورته کې بتا کې غیرت یو عبارت چې کم پیش کې داغه نه لازم المذهب وغه غم پکې نشته تلک چوب شه دویم نمبر مولوی سے بار بار دا خبره کوي نبوت دراصل روح کی صفت ہے ما ورته ویل چې اصل طبق زموستا باستنه زموستا باس کې درستانو پنځ پیرانو عقیده دارا جسم د سره نبی دینا او ته اصل او طبيعت لاله نبی نه منی اصل او طبيعت چرته زی دویم نمبر ډېر دینه مخ کې لاړو وای اروا پالای لین کې پلان کې پلان ما خو ستا کېدل ته وګورم چې تر ته پالای لین کې باندې بل طرف ته غدل ورته علم غیب ثابت نو بزان رات کې بیا دویم طرف ته ابراهیم بلیوی سے وایو و ابراهیم بلوی صاحب کتاب لیکل پلان کې ما ورته مخ کې ویل چې جعلي کتاب دی جوړ کړی دی او هغه علماء دیوبند ته منسوب کړي دغه ستاسو سره کبنی لګېدل دریم نمبر وی چې مولانا الیاس صاحب پیغمبرو کم یو زموږ مشر لیکل چې مولانا الیاس صاحب پیغمبرو بسم الله وکړه عبارت پیش کا بیا وی مولانا فضل الرحمن صاحب مریم نواز صاحب سره ناست و نو قائد جمعیت دغه خو مجبوری ده خو سیاست په میدان کې چې هغه خپل خزي مشران کړي دي به مجبوری ده چې کینه ورته او شیخ طیب صاحب چې ور سره په ایرپورټ کې غاړه په غاړه دغه څه ولاړو ده څه مجبوری دا خو سیاست هم نه کوي پردوس هغه شقوان سره چې دغه پتون په پتون باندې ناسو د شیخ طیب صاحب کو د دنیوي کار سیاست هم نه کېده د سکارو چې درته وخل پنځم نمبر تحقیق المتین حواله وي چې څوک وایي چې نور یې زنديق دی یقینا تاسو زنديقان یې هغه وجه دا ده چې مخکې په مذهب موازی منسوسو کې قایل تاسو موازی منسوسو کې انکار کوي دویم نمبر تاسو ر صحابو تکفیر کوي د دې وجه زنديقان درته بخامه خوي شپږم نمبر دی وایي استاد سره په سمامونه د یو سر تور زمونه چغې د دنیا اوري ان شاء الله رسته کې بګورو وم نمبر سماع عادي ما بار بار ویلا چې سماع عادي کې اختلاف دی کې بخر قیادت کې اختلاف شي نو خر قیادت خدا کو قدرت د الله دی اې د الله په قدرت کې اختلاف کېږي چې تر اوسه پورې زما جواب دی نه کوي اتم او ما په دوه حوالې هم پیښ چې باندې کې اختلاف دی اتم نمبر عائشه رضی الله ما حواله پیښ عائشه رضی الله دی وی ردینه ته سما ثابت کما خو د سما نه ثابت ولا ما غور نه ثابتول چې پنځ پیرانو ګستاخی ام المؤمنین کړي دا او حواله مې پیښ لره او بیا لګ بدقه حاشیه شیخ عبد الله محدث دلوي وګوره دی وی اوضح دلیل على حیات المیت ولا انه ينبغي احترام المیت عند زیارتی واذا په حیات د دلیل با میت باندې واضح دلیل دی واضح دلیل په حیات د میت ته چې کوم شی نه بری علماء د شیخ عبد الله محدث دی لوی رحم الله په حواله سره مخکې وی شیخ سربر خان صفدر سے بر مولا وی چې یا رسول الله په طریقه استعانت ویل لا شرک دی هغه تل مدد مراد هغه سره ست په عبارت کې خپل موجود اول تمویل چې په البصائر کې اگر توسل باب لګول دی په خپل مدد غختلو ته هغه شرک وي
او د مولانا نوتی صاحب رحمه الله په عباراتو کې صریح دی یا رسول الله المدد الفاظ موجود دي خو د المدد نه مراد اغل ته توسل او استشفاء مراد اخلي که په ظاهر باندې عمل کې د ډاګي باباجي صاحب نه مخ خپل مشران به کافر کې مولانا قاسم نه نوتري مولا به کافر کې به دغه نرست راځي خو دغه رسول مکه لسم نمبر دغه نه پس بیا دی راځي وای روح واپس راځي تاسو باندې دی په موږ باندې دروغ ویلا زموږ عقیده دا امام اهل سنت شیخ سرور خان صفدر سے مستقل کتاب لیکل دی حاضر ناظر اور مولا علی قاری پاګه کې مستقل په دې باندې فقهاوی عبارات نقل کړي چې دا کفر دی بیا اخوي و استاسو کتاب جواب ته چراغ ان شاء الله به جواب هم حاضر استاله کتاب راغله نه مخکې چې مو دوله او صرف سوالات کوم جوابات خو تاسو کولای شئ نه تر اوسه ور په شیخ طیب باندې مجموعي سوالات د هغه د تونسي صاحب قرض دي بیا په مفتي ایاز باندې قرض دي مجموعي سوالات اتلس کاله وشو په کم پنځپری کې غیرت پورته نه سوې جواب یو کتاب جواب دوله سم نمبر وي د جمعې پس په خیراتونه نو په خیراتونو کې چې تخصیصات شرعیه هغه موږ بدعت ګړو تخصیصات شرعیه چې جمعې پس په کې د روزې پس باندې کې بالکل جایز دي ها پنځپریان دغه خیراتونو نه منکر دي ردی وجنه خو د اصول نه انکار کوي د دې 54 عقاید ما نقل کړیو 55 عقاید تر اعظم پنځپریان وای په خپل کلام کې د الله کلام راوستل در قرآن توهین دی دعوت الانابه صفحه نمبر 178 دی وای قارئین علم نشرہ قرآنی کلمات مولوی رسال صاحب متکلم اسلام حضرت مولانا محمد رسال صاحب حفظه الله دامت برک چې د اهل سنت والجماعت علماء دیوبل لسان دی محقق دی ثانی ابن تیمیہ دی هغه باره کې سوی وای قرآنی کلمات کو کلام الناس کے معرض میں عام محاورہ میں کے ضمن میں ذکر کر کے قرآنی کلمات کی توہین کا ارتکاب کیا ہے دا اللہ کلام پخپل کلام په معرض کې راوستل دا قرآن توہین دے پچپیران ہوئی کنا دا وسو ګرځوي دا ستا اقامت البرهان والا صفحه 214 لیکي و اس سے حضرت مفتی کی بیت الله دہلوی رقم سے علم نشرح ہو گیا توہین ونه کو تاسو باندې موږ ورته توہین نه وایو تاسو ورته باندې ورته توہین دي تاسو ټول 50 حواله درته بده پیش کولای سمجھتا مثلا نو توحید کړه دي صفحه نمبر 56 دارا ندل سوالات بیچین صفحه نمبر 123 اور 129 کے وہی وہی کیا بندیالوی نے واقعتا صحابہ کرام کو شریک کی کہا ہے یا لکھا ہے دے وہی آؤ پھر ان شریروں نے یزید پر الزامات لگائے کہ وہ شراب پیتا ہے صحابہ کرام ہوتے شریران ہوئے اب یہ تو محتاج بیان نہیں کہ محمد اگر صحابہ نمونہ اخلی شریران اور تو بندیالوی ستارہ جماعت مرکزی مشر 129 سبل کے ایک صحابی سلیمان بن سر جو نوم اخلی اور یہ سبایوں کا سرغ نہ تھا دین بل توہین سے شوی دام دیر مشر دے مولی سے مخ کی مظلومی کربلا کی نیلوی سے بلی پکم چھ جیل تا تلے وہ جیل کے بے وفات شوی اگر نیلوی سے سوئی وہ امام حسین سے تو جنرل ضیاء الحق ہی اچھا رہا کہ جب بھی اسے کوئی مہم پیش آئی تو سیدھا مکہ شریف جا پہنچا اللہ اے دا حضرت دا یزیدیان دا یزید پر محبت کی دمرہ حد تلی دی کہ اسے ضیاء الحق کرے حسین رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹکڑا دا جنتیانو سردار نے بہتر کو مقدسو 58 نمبر صحابہ کرام سره ملاقات جسم سره شوی دی اے مخکې ما پیش د پنځپیران جسم نبی نه مری او د رسالت اور نبوت در اصل روح کی صفت نجس د عنصری مارو کې د جسر سره صفت نه منی تبع او حقیقت خو جدا خبره ده وس د صحابه ملاقات د چا سره شوی جسم سره د روح سره ملاقات نه کیږي د پنځپیران د صحابه ثابت نه منکر شو د بلال په اصول باندې ټول پنځپیران د صحابه ثابت نه منکر دي کافر دي د په اصول باندې مخکې 59 نمبر دلیل تا مسئله استشفاء کې پنځپیران چې الفتح المبین د خزرات صفحه نمبر 53 د مسئله توسل شدیر استشفاء میں آپ حضرات کو پرلے درجے کا بدعت اور مشرک اکبر بتاتے مشرک اکبر ورته ویل استشفاء او مخکې دیوبندي عالم وګوره مولوی صاحب دیوبندي عالم دا اول خور صحابه کرامو په دې باندې اجماع ده مال فدراکه عمر فاروق رضی اللہ عنہ په زمانه کې صحابي د نبی رسول الله قبر ته ورغی اول تک قبر ته صحابي سوی والرجل الذي جاء القبر النبي صلی الله علیه وسلم هو بلال بن الحارث المزني احد الصحابه رضی الله عنهم دی وی د نبی رسول الله قبر ته راغی ورته خلق تقات رسول الله رسول في زمن عمر فجاء رجل الى قبر النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل امت د بار د باران دعا وکړه استشفاء کوي بیا هغه کس ته نبی سم په خوب کې راغی ول عمر ته ورسه ائت عمر فقره سلام اخبر او خبر ورکا انکم مسخیون تاسو باندې باران وشو کله علیک الکس عمر فاروق چې دا راغی دای راغون کور صحابه کرامو په جمع کې عمر فاروق زو وجلل د خوب بیان کو وس ګوره د صحابه کرامو اجماع سکوتی شو په باندې او خزر حیات وی کافران دي عمر فاروق د پنځپیرانو په نسبت نوذ بالله کافر د خزر حیات په نسبت تمام صحابه کرام کافر او دا علماء دیوبند مسلک دي دا وګوره دا پتا ورشي دی دا
देन दूसरी ये कि कई ए फुला खुदा ताला से दुआ करके मेरा फुला काम हो जाए, ये ममनी ऊपर मसले समा के जो समय मोता की क़ायदीन के नज़दीक दुरुस्त दूसरों के नज़दीक नाजिल। अलबत्ता अम्बिया को इसी वजह से मुस्तना की कि इनकी समा में किसी को इख्तिलाफ नहीं। वही दाम खबरों तो लल दुआ दरखास्त कवल वही सोच जो वही औरी मक्किन साबु इख्तिलाफ रवानो कना दियो किताबों में पेश लला आगा साहबा और दो वाला दे कायल ना और दो वाला कायल ना। अलबत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिच फर्क नशतरे इख्तिलाफ नशतरे और खज़िराया तो मुशरिक अकबर सहाबा किराम मुशरिकान अकबर ददियो पनिस्बान दे उलमाए देवबंद मुशरिकान अकबर वस्तवा बिलाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा तहरीरात हदीस की हुसैन अली से रहमतुल्लाह तक हदीस नकल कई द इस्तिशफा वाला मक्की जो मोने से द पंचपिरानो अकीदा नंबर 61 तजु हुसैन अली से रहमतुल्लाह द इस्तिशफा कायल तहरीरात हदीस मा पेश को और मातियान फतुल मुबीन हवाला मा पेश लो चाउ शिरक अकबर हुसैन अली से रहमतुल्लाह ददियो पनिस्बान मुशरिक सिर्फ नु में अखली तखपल दुकानदारी द पर नूर त मुशरिक कोई पाकिदा की ओर से इख्तिलाफ लरी। अकीदा नंबर 61 फैज़ान क़ुबूर त पंचपिरान शिरक कोई कलिमा हक सफ़ा नंबर 64 और उलमाए देवबंद शरीफ मकालात उस्मानी जिल्द 2 सफ़ा 303 के अगर फ़ैज़ कायल लिदावावरा फ़ैज़ हासिल करना हमारे नज़दीक जायज़ है। जमंग उलमाए देवबंद पनिस्बानी दा जायज़ द मकालात उस्मानी सफ़ा नंबर 303 वस्तुए पंचपिरान द उलमाए देवबंद सर पाकीदा की इख्तिलाफ दी और तो शिरक होई तो उलमाए देवबंद मसलक दे अकीदा पाकीदा बांधे टकरावी की संग देवबंद याद दे और 62 नंबर और बिया पद्दा का खुला बांधे शर्म मुर्तना और जेमुंग देवबंद यालू अकीदा नंबर 62 अरज़ अमाल त पंचपिरान शिरक होई दा उगरा नबी करीम सल्लल्लाहु बाकी अंबिया किराम पर और आम मुर्दों पर जिंदा लोगों के अमाल पेश नहीं होते न तफसीलन न इजमालन और मुर्दों पर अमाल पेश होने के आक़िदा शीओ क्या है उस दावा हो रहा। अव्वल नंबर दा खुदा हदीस नम साबित रहा उलमाए देवबंद किताबों पे पेश को मक्की की पेश